تاسو نه به ووټ غواړي څوک به د نوي پاکستان په نوم باندې راځي څوک به د مذهب په نوم باندې ووټ غواړي څوک په یو جامه کې راځي څوک په بل جامه کې به راځي خو زما دا یقین دی چې د کړیور خلک د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا کارکردګي ته وګوري د هغوی خدماتو ته وګوري د هغوی د دې علاقې د پسماندګۍ لرې کولو طرف ته وګوري نو څنګه چې مخکې په اتفاق سره دوی د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا په حق کې فیصله کړې وه دې ځل به په اتفاق سره د هغه په حق کې فیصله کوي به او انشاءالله په اتم تاریخ باندې به ګټه د قومي وطن پارټۍ به وي د ډیوې به وي ستاسو به وي عزتمندو مونږ که وګورو نو زمونږ په دې علاقې کې که لږ ډېر هم د ترقۍ اثرات ښکاري نو هغې کې ډېر لوی خدمت د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا قومي وطن پارټي قومي وطن پارټي عزتمندو که دلته بجلی وینو که دلته ګیس وینو که دلته سړک وینو که دلته سکول وینو که دلته اسپتال وینو که دلته ټیکنیکل کالج وینو دا ټول د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا تاسو لپاره خدمات او توفیق دي زه په دې نه پوهېږم چې دا نورې پارټۍ به تاسو ته څه ښیي تاسو ته به کوم شی را مخامخ کوي کوم یو شی به تاسو ته دلته کې ږدي کومه خپل خدمت به ښیي به ځکه چې دوی خو ټایمونه تېر کړل دلته کې په 2002 کې د MMM حکومت تېر شوی دی د 2007 کې د پیپلز پارټۍ او د عوامي نیشنل پارټۍ حکومت تېر شوی دی د PTI هم په 2013 او 2018 کې حکومت تېر شوی دی زما به تاسو ته دا درخواست وي چې دغه خلک راځي نو کم از کم دا تپوس وکړئ چې اول خو دې علاقې له مونږ ته څه خدمت خپل وښایه مونږ ته دلته کې څه کارنامه خپل وښایه د هغې نه پس رانه ووټ وغواړئ بیا خصوصا دا 10 کاله خو د دې یو پارټۍ تېر شوي د مدینې د ریاست جوړولو دعوه یې کړې وه د نوي پاکستان جوړولو دعوه یې کړې وه 1 کروڑ نوکرو ورکولو دعوه یې کړې وه زما خیال دی سوای د بې صوبې قرضونو کې اضافې نه بل هېڅ کارنامه یې موږ ته نه ښکاري د دې د راتلو نه مخکې زموږ د صوبې ټوټل قرضه 3 کم سله اربه روپۍ وه نن چې د دې حکومت ختم شو نو زموږ د صوبې قرضه چې ده 900 اربه ته رسېدله 900 اربه دوی چې اوس پاسي وایي چې یاره ګراني په نور چا باندې الزام لګوي چې یو حکومت 900 اربه قرضه واخلي د هغې زور به په چا باندې راځي
د دې عوامو باندې د غریبانو باندې براشي په خپل پرې باندې تاسو سوچ وکړئ او بیا دام نه ښکاري چې دا کرزه بیا په څه لګېدلې ده چې هغې سره مونږ دې وایو چې زه د غریبانو په ژوند کې څه فرق راغلی دی کرپشن ختمولو خبرې کړې وې زما خیال د دوی په دور کې ټولو کې زیات نوکرۍ خرڅې شوي دي په دې باندې سوچ کول پکار دی زه خپل دې ځوانانو ته وایم چې نن زه ډېر زیات خوشحاله شم چې زه یو کلي ته لاړ شم او هلته کې ما ته زموږ ځوانان راپاسي څوک راته وایي چې ما ډاکټري کړې ده څوک راته وایي چې ما انجینرینګ کړی دی څوک راته وایي چې ما ډیپلوما کړې ده څوک راته وایي چې ما 14 کړی دی څوک راته وایي چې ما 16 کړی دی د دې ټولو بنیاد دلته کې چې دی هغه ملي لیول جناب افتاب احمد خان شیرپوی کړی ځکه چې تاسو نه مخکې په لاس باندې تاسو سکولونه شمېرلی شو دې شي ته به ځوانان ته وایم چې وګوري بیا د روزګار په حوالې سره هم زه ووایم چې د ملي لیبر د لاسه د ډېرو خلکو روزګار جوړ شوی دی داسې ته وکړه تاسو یې د دې ګواه نن ډېر خلک چې دی د هغوی د لاسه برتې شوي وو ریټایرمنټ پورې ورسېدل داسې ته وکړه نو خاص کر دې ځوانانو ته وایم چې 1 کروڑ نوکرو خو بل چا د سره واده کړی وه او اصل روزګار چې دی هغه قومي وطن پارټي ورکوي ملي لیبر جناب افتاب احمد خان شیرپوی ورکوي او ښه په اتفاق سره دا به داسې ګڼئ چې دې الیکشن تاسو په خپله ولاړئ نه صرف خپل کلي کې به کار کوئ بلکې خپل رشتو پسې خپل تعلق پسې به ګرځئ تنګي کې چې کوم ستاسو تعلق دی هغې پسې به ګرځئ انشاءالله ورځ دوه کې به مونږ چې کوم خپله غزو